السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د سایډ له دا ویډیو ګورې چې دا یو سپی دی چې په روډ باندې ګاډي سره ټکراو شوی دی او مړ شوی دی او یو بل سپی ولا هم ولاړ دی. هغه نه خوښېږي چونکې په دې روډ باندې نور ګاډي هم روان دي خو دومره چا کې انسانیت نو چې د ګاډي نه راکوز شوي او دا سپی سایډ له کړی. اخر دا یو جنۍ ورغلی ده چې دا سپی سایډ له کوي. داسې په پاکستان کې هم ډېر زیات کیسز کېږي. اکثر په سړک باندې چې سپی یا پیشو یو ګاډی ووي نو په سړک یا په هغه دغه باندې پرته نو ټولو ګاډو ورته خو زه ریکویسټ کوم پلیز چې ډرایوینګ لږ په خیال کوئ. بعضې ټایم کې دا سپی یا پیشو ډایرکټ اچانک ګاډي ته مخې ته راشي کې خو ستاسو غلطي نه وي خو بیا هم چې په ګاډي در نه ولګي نو خیر دی یو 2 منټه کوشش کوئ روزئ ګلفز لاسونو ته خیر دی اچوئ یا که ګلفز در سره نه وي ګوتۍ لاسونو لا اچوئ خو هغه سپی چې کوم دی چې ډېره کره کم کوئ خیر دی. ماسک اچوئ سترګې م پټوئ خو په پټو سترګو یا په بل چا باندې یار په لاره به څوک روان خیر دی له 100 روپۍ ورکړه خو سپی په سړک نه اوچتاو. ځکه بعضې ټایم کې داسې کېږي چې هغه سپی په سړک پورې بیا سم لیو شي سپی وي یا پیشو وي دومره ګاډي پېښېږي چا کې دومره انسانیت نه وي یا اچانک مخې له راشي او په کس باندې څوک نه کوي په خطا ته کېږي خو بیا هم موږ له پکار چې داسې سپی وي یا پیشو وي یو هغه موږ اوچتو. دا څوک ګورئ چې دا غیر مسلمه خلک دي. دا څوک ګورئ دا یو انګریز به کېدی شي خو دی انسانیت پکې شته دی. مطلب دا ځناور چې کوم دي دا الله پاک پیدا کړي دي نو دی به موږ نه تپوس کېږي چې دی سره موږ زیاتی کوو په دی موږ ظلم کوو. د قیامت پر ورځ به دی هم تپوس کېږي چې دا سپی ووالو یا تا سپي سره ظلم کړی دی یا یو بل ځناور سره تا ظلم کړی. پرون مې یو ویډیو کته سالکانو چې خر له مطلب په خر باندې پټرول ور واچوي یو تیلی ورله ورته کړي نو ولې دا خر الله پاک نه ده پیدا کړی. د دې به تا نه تپوس نه کېږي دا د الله پاک مخلوقاتو کې نه راځي. نو انسان خو ګوره الله اشرف المخلوقات پیدا کړی دله خو الله پاک سوچ ورکړی دله خو الله پاک ذهن ورکړی دله خو الله پاک عقل ورکړی دی. نو چې سره د عقل سره د سوچ سره د ذهن یو انسان د خرو کارونه کوي. مطلب هغه ویډیو چې موږ ډېر زیات خفه کوم خو دې کې مونږ خبره صرف د دې کوو چې کله په روډ باندې تاسو روان یې نو خیر دی لږ خیال کوئ. که بیا داسې به اکسیډنټ تاسو له مخې له سپی راشي یا پیشو وټ ایور څه هم وي داسې ځناور وي تاسو ووهئ نو خیر دی ګاډه لږ سایډ له کوئ. سپی پیشو چتوئ سایډ له کېدئ ځکه چې نور ګاډي پې ونه خیږي بیا داسې چې هغه سړک پورې سم لیو شي نور ګاډي پې هم خو دی له خو پته نه چې دلته څه پراته دي یا سپی بل هغه وړوکی وي مطلب ښکاري هم نه درېځي نه نو بیا لکه ډایرکټ چې څوک بریک وایي نو هغه له هم د اکسیډنټ خطره وي. نو زه دا نه یم چې دا لکه خلک په کس باندې خو زه صرف دا وایم چې خیر دی لږ یو 2 منټه ورکوئ ګاډي نه راکوزېږئ دی اوچتوئ. ګوره الله پاک ګوره د انسان هر عمل نوټ کوي هر عمل چې کوم دی الله پاک د انسان ګوري. کېدی شي په دغه ښه عمل باندې الله پاک ستاسو ورځې ښې کړي الله پاک تاسو وبخي. هر چا سره ښه یار ښه کوئ مطلب که ځناور دی که انسان دی که سم دی هر چا سره ښه کوئ مطلب بد مه کوئ پلیز. دا وګوره چې دا غیر مسلمه خلک دي خو چونکې دی خیال ساتي دی کې انسانیت شته دی. مطلب دا وګوره چې دا یخنۍ موسم دی او دی په خپل رومال ور واچولو په دې سپي باندې نو ښه ایکټ دی مطلب په دې باندې هم الله پاک رضا کېږي. نو موږ له هم پکار دی یار چې داسې حرکتونه وکړو داسې حرکت نه کوو چې په هغې موږ د چا زړه ازار کړو په هغې موږ ځناور سره ظلم وکړو په هغې موږ ځناور سره زیاتې وکړو. نو موږ له پکار دی چې دې خلکو د ځناورو سره یا انسانان چې څومره هم دي دی سره د رحمدلۍ سلوک وکړو. الله پاک وایي ته زما په مخلوق باندې رحم وکړه ته زما مخلوق سره خو که زه به تا سره خو کوم ته زما مخلوق باندې رحم وکړه زه به په تا رحم وکړم. نو دا هم د الله پاک مخلوقاتو کې راځي. نو یو شاړ غونته پیغام ستاسو دپاره امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.